ما یو مقتدی بیزه علاله کړې وه که نه ما یو تقریر کې ویلي و چې د نبی علیه السلام به دا ولې ډېر خوښ و مخکې زراع دا لیچه نه د بیزې دا مخکې ولې به ډېر خوښ و یو صحابي پخ کړی و نبی علیه السلام راغی ورته وی ولې تې راکه هغه وله ورک نبی علیه السلام ورته بل تې راکه وله بل ورک نبی علیه السلام ورته یو بل راکه هغه ورته د الله حبیبه خو د بیزې او د چیلي دوه ولي نو نبی علیہ السلام ورته ګوره کو تا دا نوې ویلې که نه تا به لاسکه وولې به راوتو تا به لاسکه وولې دا به نو ختم شوي زه پیغمبر یم ما ته وحی کېږي او تا عقل استعمال کړه تا د وحی جواب په عقل وکړو چې دا دې نوې کړی نو تا به لاسکه وولې به راوتو نو مونږ کری ولې راولېږه چې لږ ټیم وشو چې بلې پسې راولېږه دا خو دوه بیا ډېر وو ما مسجد کې سحر ولیده ما دا ولی تا را لیږلی وی ما دا دې ولې راولېږله وی تا نه مې تقریر کې اورېدلي و چې د نبی علیه السلام به دا ولي خوښ ونه وي ما بیزا لاله کړه ما چې دا هم د پیغمبر وارث دی زه به یې په هغې نیت نن دله ولېږم علماو سره مینه کوئ مړه علما د مینې خلک دی ښه تاسو ته به مینه وښایي مینه قسم په الله که درته نفرت ښیو قسم په الله که درته دشمنۍ ښیو مونږ بچو ته څه وایو ته خبرې پلاره مونږ دله بچي را ټیټ کړل مورې بچي مې درته را ټیټ کړل مونږ خو تاسو ته مینه ښیو ستا بچې ماله راشي ستا خلاف خبرې شروع کړي زه ورته هم بچیه خوله بنده کړه ته ما ته د پلار خلاف شکایت کوي وی زه ورته واما چې کور ته ورشي او د دغې پلار مخ ته د رحمت په نظر وګوري الله د یو حج قبول شوي اجر تاله درکړي کور ته ځه د پلار مخ ته نیغ نیغ ګوره همولي صاحب دغه پلار زه ورته هم ورشه د پلار مخ ته نیغ نیغ وګوره دغه د پلار مخ او کعبه الله یو برابر کړي دي